واعدوا لهم نو آیت نمبر 60 شپیتو واعدوا لهم تیار کئی دوی دا پارا مستطاعتم من قوة آغا چستاسو وسر سے من قوت دا قوت باب کی دا مسلمانان تا حکم دا تیار کئی دا دشمنان دا پارا آغا چستاسو وسر سی من قوت دا قوت باب کی دا قوت پاوالا پیغمبر علیہ السلام فرمائل الا ان القوة هو الرمي الا ان القوة هو الرمي الا ان القوة هو الرمي خبردار دا قوت نہ مراد اسلحہ دا قوت نہ مراد اسلحہ دا قوت نہ مراد اسلحہ دا نو اس پیغمبر علیہ السلام تفسیر واعدوا لهم اتیار کئی دوی دا پارا مستطاعتم چستاسو پا وصبر دے من قوت دا اسلحہ بات کی ان شکر میں اسلحہ تیارو لشے اتیار کئی ومن رباط الخیل ادر صالح دا سنونا زکا زمانہ ٹانکو نوا آگو ہو جنگ پسکے دا پاسن نہ پاسنو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ اسلحہ کو آغا تیارہ کئی چھ کم استا پوس پورا دا خود سر پارا خلق بمڑے پہ نا ترہبون بہی عدو اللہ چھ اویرے دوی بانلے وارن کی یا تھریٹ کے دے بانلے چھ تھریٹ کے دے بانلے عدو اللہ دشمن دا اللہ وعدوکم دشمن قبل اس تھریٹ کے دے بانلے استعمالے نا صرف تھریٹ دے نو اس تھریٹ یا پروٹیکشن مونگ ورطا پا موجودہ اصطلاح کی وہ ڈیٹرنٹ سوئی ورطا ڈیٹرنٹ تالیت غلط ہے سیف اللہ خانہ چھ دا اسلحہ ڈیٹرنٹ کا مسلمان اسلحہ سے شہد ہے دمکی تاسم دمکی استعمال ہے ترہبون بے عدو اللہ وعدوکم دشمن ستاسو نو دشمن دا اللہ او دشمن ستاسو یو نقطہ پا کدارا ہوا تا چی ہر آغسو کی دشمن دا اللہ وی نو باید چی آغلی دشمن دا مسلمانان ہوں دی ذکر دا خدای دشمن دا مسلمان دوست نشی کرے تو سو دا خدای دشمنی مو ورطا دوست ویلے شو نشو ویلے یوا دویمہ خبر وآخرین من دونیم انور کسان چی دوین علاوہ دی نو دیر دو تفسیر دی چی عدو اللہ و عدوکم دا خدای دشمنان چی اغسطاسم دشمنان دی نمورات مشرکان دی دمکی مشرکان سو دمکی مشرکان یوا و آخرین من دونیم انور چی دوین علاوہ دی نموراتنا اہل کتاب کافرانو سو دی دولی کور مراتنا اہل کتاب کافرانو چی ردی دا پارام ڈیٹرنٹ دا یو مانا دو مانا ترہبون بے عدو اللہ وعدوکم چی تاسو ترٹ کوئی دے باندے عدو اللہ دشمن دا اللہ دشمن ستاسو چی تاسو کم زمانہ کی ای دل زمانے دا پیغمبر دا زمانے علیہ السلام دا پیغمبر دا زمانے سور دشمنان دا اللہ چلی صحیح وآخرین انور کسان من دونیم چی دوین علاوہ دی یعنی رست زمانہ کے بکم رازی تر قیامت پوری رست زمانہ کے بکم دا خدای دشمنان استاد دشمنان رازی دا دوائم مانا ادرائم مانا ترہبون بے عدو اللہ چی تاسو ترٹ کوئی بدے سر دشمن دا اللہ وعدوکم دشمن ستاسو نموراتنا غیر مسلم دی سری دے غیر مسلم دشمنان وآخرین او نور کسان من دونیم چی علاور دوینا نا مسلمانان تے مراتنا مسلمانان باغیان جو اسلامی حکومت تھی کم مسلمانان دے اسلامی حکومت باغیان ذکر چی کرا حکومت قوت نہیں نو بیا بغاوت دیر زر پیدا کیجی کہ حکومت قوت بھی یا خلق صرف یا پروسیشنو کی بس پڑے گئے ذکر چی مخ کے طور ٹوپو والا اولادی سری آمد کی آتور ٹھوپو والا بنا دی اول کچھ وال شروع کی نو بیا صحیح وال گئی کسنگا اول ربڑ بولٹی چھ ربڑ بولٹ بانے کارن شو صحیح بولٹ شروع گئی لا تعلمون تاسن پیجنئی دا کسان اللہ یعلمون دا آخرین من دونیم چونکہ دا پوشیدہ دشمنانی برملانی دا سنگئی دا پوشیدہ دشمنانی دا برملانی دا اخکارنی ندی وجہ اللہ وی
چلا تعلمون تاسو نه پیژنئ دوی الله یعلمون الله تعالی پیژنئ دوی وما تنفقوا من شيء تاسو خرج کوئ سشي چوي فی سبیل الله پلار د الله کې نو اوس پته ولګی دا چې اصلاح خیراتی خو نه جوړیږي دې لپاره به قوم قرباني ورکړي دې لپاره به قوم څه کوي قرباني به ورکړي د ملک د آمدن زیاته حصہ دا په اصلاح باندې لګي د ملک د آمدن نو چې زیاته حصہ په اصلاح باندې لګي نو پته ولګي دا چې قوم به غریب وي وجه به بربند به تکلیف باندې تیریږي سبا کې تکلیف باندې تیریږي نو الله تعالی فرمایي کړه الله د لارې امداد مو اراده یوفى الیکم د دې وخت تاسو ته پورا اجر درکول شي نو تاسو ته ویل مې دې وجه بوټو څخه داشې شروع کو ناغه ابي موږ با واشخرو خدا شی به تیارو صحیح نو واقعي التلا ډېر غربت ته سو کرپشن دې صدر شي او د دنیا روزانه تجربه کوي نه غزنوی بیا خلاص کړ نه غزنوی خلاص ها نه بل غزنوی خلاص کړ چې هغه وی اټامیک وار هډ وړي 250 ملي لري وما تنفقوا من شيء في سبيل الله هغه چې تاسو خرج کوئ څه شي چې موږ په لار د الله کې خدا خدا چې نمونه ټول زمونږ د نکاح دي ټول نمونه دي زمونږ د نکاح ها اوس بل عطف فور جوړه غبدالي نه بیا اعلان وکړ چې نیکسټ سټیپ بدسي عبدالي وما تنفقوا من شيء فی سبیل الله جتا سخرج کوي د سشینوم په لار د الله کې ګوردا د زموږ د ساينس دان نه دي او هغه اپښ دا څه نه نېچرلی کو ویني کیږي کله له غوسه وځي ها نه دا د هندستان پښتانه دي کنه خو هغه دي چې په خاطر دي غوري سره یا عبدالي سره یا سوري سره یا غزنوي سره نو دلته سټل شي دي کنه وما تنفقوا من شيء لا تخرج کوي سشي چومي په لار د الله کې وفیلیکم نو پورا بدر کول شي تاسو ته اجر راغی وانتم لا تظلمون اتا سر زیاته بنش کوله نو یو مسله چې جنگ دا د اسلام تقاضا نه ده دا ولیکه دا اهم مسله ده کړي کړي ها نو سره رحمت کلام راوس نه لیکل کړه بس چې لیکل صرف تکرار وره چې جنگ د اسلام تقاضا نه ده د اسلام اساسي تقاضا امن او سلامتی ده څه شه ده ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو دا ارزو ملرا چې خدای مې دشمن سره مخ په مخ کی وصلی الله العافیه خدای نه خیر غواړه خدای نه ولکن اذا لقیتم فاثبتوا حکم مخ په مخ شنو بس بیا ټینګ شنه بیا ټینګ شنه نو دې وجه مونږ وایو چې انیویټیبل یا ان اوایډیبل سرکمسټانسز په پښتو ده صحیح ناقابل اجتناب صورتحال کې سوې ورته ها ناقابل اجتناب صورتحال کې چې د پیش نه تېشته نکیږي چې سر له وراله په ناقابل اجتناب صورتحال کې بیا دغه د اسلام تقاضا وکړي یا جنگ کول څه وګړي کینه د اسلام اساسي تقاضا جنگ نه د امن ده صحیح خو بیا په ناقابل اجتناب صورتحال کې دا د اسلام تقاضا وګرځي او فریضه وګرځي دا منډیټری شي دا اوبلیګیشن شي او سیدا کله منډیټری شي او اوبلیګیشن شي نو دا کله کېږي نو د دې لپاره قران کریم کې بواعث ذکر دي څه ذکر دي اسباب یوا چې چا در باندې جنگ مسلط کړ یوا او د حواله لپاره آیت نمبر 190 بقرہ ہاں وګوره
वकातिलो फी सबीलिल्लाह, क़िताल कोई जंग कोई पलार दा अल्लाह के अल्लज़ीना कसान सरा युकातिलूनकुम, चगीता सर जंग कई, चगीता सर न सुक्ता सर जंग न कई, खुदा से जैसे जंग की ना, ऐसा जंग जायज न दे, न पता हो लगेगा कि जंग दरबाने चा इम्पोज कर दे, जंग दरबाने चा इम्पोज कर दे, और चिकला शुरू दे उनको रिटालिएट के सके, रिटालिएशन के यानी मुकाबला तने के नोम्बियाओं अल्लाह वही चवलाता तदो ज्याते बन के वायलेशन बन के, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला नखो खैजियाते कौन की नरदे वजह बशरीयत इस्लामी की द जंग द पारम उसूल और कवायद दी, अगर उसूल और कवायद ब पामाले ना, अगर उसूल और कवायद ब पामालेना, और दा वजदा कि द उसूल और कवायद मुताबिक ब हम जंग पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न जंग खत्म दोनों बस पे सहाबो तवी अस्तगफिरुल्लाह वाही, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य सकवे जंगो मुमकिन द गैर इरादी तौर चरता मुंगा कायदा पामाल शी क्या सर मुझे करे खबर देने के लाल मक्का मुज़म्मे फतह का अल्लाह ताला पैगंबर तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक सुब्हानल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह वाया वस्तगफिरु अस्तगफिरुल्लाह वाया, मुमकिन द मक्के न के दो की इस्तेमाल करो की चाना ज्यादा हुई, इस्तेमाल करो की चाना, हालांकि ज्यादा कौन तसवाल तो पैगंबर अलैहि सलाम द मुआफा ऐलान न को से को द मुआफा ऐलान न को तो बिया मुर्ता अल्लाह ताला वस्तगफिरु इस्तिगफार वाई नदा यो बाइस द्वेम सबब आयत नंबर यौसल ब्रीनवी 193 ना सूरत पसे पैदा मुको वकातिलुहुम जंग कोई दो सरा हत्ता ला तकून फितनतुन तरदे पूरे ची बाकी पाते नशी फितनतुन फितना, ची बाकी पाते नशी फितना नजीद वो मानी यो माना है डारा ची जंग को दिया चा सर चोरों को आयत नंबर यौसल नबी ची चादर बाने इम्पोज कर दे नो अवल को शुरू कवमा पर इस्लाम की जंग शुरू को डेर लो शराइत वाली, जंग शुरू को सकोड़ी डेर लो शराइत वाली हो चिकला का शराइत मौजूद शू और जंग शुरू को नबी अल्लाह ताला वो उसे शुरू को उसे पनीमा की मपरेदा उसे सर तो सवा अवल को शुरू कवमा अब करना ची शुरू देखो ना अल्लाह ताला हत्ता ला तकून फितनतुन तरदेव का ची दगा फितना मुकम्मल सर को भी उठी दिलाई फितनी मुकम्मल सर को भी की विंस्टन चर्चिल होगा ना, चर्चिल सो को द इंग्लिश वजीर आजम हो न अगवे टू कैप्चर ए हिल टॉप और ए सी पोर्ट और एन एयरपोर्ट और ए बिग सिटी इज नॉट ए सक्सेस और विक्ट्री, विक्ट्री मीन टू कट ऑफ द पावर ऑफ एनिमी टू फाइट यू अगेन, और द कंसेप्ट तो कुरान में खड़े खबर देने का टू कट ऑफ द पावर ऑफ योर एनिमी to fight you again, वकातिलुहुम हत्ता ला तकून फितना, अल्लाह ताला की बयान मुकम्मल सर को भी कर दे फितने दा यो माना शो अद्वैम माना से अद्वैम बाइस थे यानी दा बदी तर्जुमा या बदी तफसीर को दे ताल्लुक दे लगन बनी है सर शो तब अद्वैम बाइस न थे द्वैम तर्जुमा बिया अद्वैम बाइस थे कि वकातिलुहुम जंग कोई दो दरा हत्ता ला तकून फितना कर दे पूरे कि दसी से तसव्वुर पाती निशी जैसा मंग और साजिश वायु अंग्रेजी को कॉन्स्पिरेसी हुई पख्तो की और अरबी की वजह से हुई दसीसा पख्तो अरबी द्वारा की वजह से हुई असल अरबी लफ्ज दे पसो तरह गले दसी नौ पता हो लगेगा कि जंग पर इस्लाम के द्वेम बाहिस है चिस्ता द रियासत खिलाफ सुख दसीसा कही, स्ता द रियासत खिलाफ सुख दसीसा कही अल्लाह ताला फरमाए कि दसीसे ना खबर से मौका मोर कवा सिकुर तो ईरान ने होगी दिया बड़ी रगरा नहीं बस उसका गवर्नमेंट डगला खबर नजाय द्वेम बाहिस द्वेम बाहिस सूरह निसा आयत नंबर
پنځاتیا پیدا مکو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله اسشوی تاسو له مسلمانانو چې جنگ نه کوي په لار د الله کې حالانکه باعث موجود دی څه شی موجود دی سبب تاسو باعث وایي کنه وایي سبب موجود دی سبب څه والمستضعفین حالانکه المستضعفین دباوشوی خلق مستضعف څوک دی چې د چا بنیادی حقوق غصب شوی وي دته مستضعف وي څه غصب شي فندامنټل رائټس چې چا غصب شوی هغه څه وي مستضعف وي او فندامنټل رائټس چې ولې غصب شوی دي بل څه جرم نشته سوال دي چې مسلمانان اوپرست والمستضعفين اراپرست خلق من الرجال نارنا والنساء زنانا والولدان معصومان الذين آکسان یقول نه ماوی پنځاتیا او اخ ویل دې پنځاتیا یا ها نه سورۃ نساء ہے کنا سورۃ نساء پنځاتیا آیت ده دا پنځاو یا پنځاتیا نه پنځاو یا پنځاو یا وما لكم لا تقاتلون اسر تاسو لا چې تاسو جنگ کوي په لار د الله کې اوس پیدا کړ والمستضعفين حالانکه اپرست خلق من الرجال نارنا زنانا والولدان معصومان الذين آغا يقولون چغوی ربنا او رب زمونگا خرجنا او باسمونگا من هذه القرية ددی شعرنا الظالم آلها چې ددی احد ظالم دی ینه غي دوره تنشوی دي چې د خپل وطن پر خدو کیار دي ایسه دومره زیاته کیږي چې د شپه د چغوی چې خدای مونږ دی وطن نو باسي ددی خلک ډیر ظالمان دي وجعل لنا من لدنك وليا او مقرر کے مونږ پاره د جانب خپل نسو پروټیکټر وجعل لنا من لدنك نصيرا او مقرر کے مونږ پاره د جانب خپل نسو کل پر او مددگار نو پته ولګیدا چې مسلمانانو سره په یو غیر مسلم ریاست کې د دین په اساس زیاته کې دي دومره چې هغه باندې ژوند راتګ شوی دی ای باندې ژوند راتم شوی دی نه مړ دي نه ژوند دي دیو چې خدای هغه ځان له وته کوشش کوي د دیو چې دا چې وایي چې خدای مونږ دې ځانه او باسي الله تعالی فرمایي چې د خلکو تاسو باندې ذمہ داری شته کني شته ځکه هغه صرف دا نه وایي چې مونږ او باسي بلکې وایي چې مونږ سو پروټیکټر او هیلپر پیدا کړو چې مونږ سو هیلپر او سو پروټیکټر پیدا کړو اوس د دې آیت د لپاره کنډیشنز دي د دې آیت لپاره کنډیشن دی سوره انفال دا چې کوم سورۃ کې مونږ یو د سوره انفال آیت نمبر 3 دواوی پیدا مکو ان الذين امنوا تاکي سرا کسان چې ایمان راوړ دي وهاجروا هجرت کړه دي وجاهدوا باموالهم جهاد کړي په مالونو او په بدنونو خپل په لار د الله کې دا مهاجرین دي والذین آکسان آوو چې دوی له ځای ور کړه دي ونصروا دوی امداد کړه دي دا انصار دي اولئک بعضهم اولیاء بعض دا د یو بل دوستان او د یو بل پروټیکټرز دي دا د یو بل هیلپران دي د دې ذمہ داری سره چې یو بل بسکه کومک وکړي صحیح څنګه چې د یو ریاست استوګن دي د یو ریاست استوګن دي نو پته ولګي چې دین په اساس مهاجرینو سره که زیاتې کیږي نو د انصارو ذمہ داری ده چې دا غي هیلپ وکړي که انصارو سره زیاتې کیږي د څه په اساس د کې بیا ساتي د دین په اساس ځکه ستاره ذاتی جګړې ذمہ دار نه صحیح نو د مهاجرینو ذمہ داری چې د انصارو بسکه امداد وکړي والذین ذکر چې د یو وطن استوګن دي د یو ریاست استوګن دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي مسلمانان او سټیزن د اسلامي ریاست نه دي د غیر مسلم دي
ولم یهاجروا هجرت نه کړي غیر مسلم ریاست نه مسلمان ریاست تا مالکم من ولایتهم نشتر تاسو باندې من ولایتهم د ذمہ دارۍ د دوی نه من شي هیڅ شي او تاسو ذمہ داری نه ده ځکه تاسو دې ځنه دي او تاسو وایا او تاسو دې ځنه دي او تاسو د ریاست شهریان نه دي حتا یهاجروا مگر الا چې هجرت کې نو دا غي ذمہ داری تاسو ذمہ داری نه ده چې دا غي ضرورت پوره کړي ها البته که په دین په اساس سره ځاتې کی دین په اساس هوته خبر چې دین په اساس ځاتې کیږي خو هغه ته ډیماند نه کوي چې موږ هیلپ وکړو ایتانه ډیماند نه کړي چې موږ هیلپ وکړو نو بیا مکوا ځکه دا غي ته پرابلم نور سیوا کوي دا غي څه کوي پرابلم ورته نور سیوا کوي اوس هندستان کې مسلمانانو سره کله کله ځاتې شروع شي نو پاکستاني حکومت سټینډ واخلي نو حکومت پیدا کوي دا پاکستان جاسوسان دي صحیح نو موږ هغه سره ځاتې وکړو دا غي مثلا نور هم اګریویټ کو څنګه اګریویټ کو ها ځکه چې موږ سټپ واغسته نو الله تعالی فرمایي چې هغه سره ځاتې د دین په نامه کې خوایتانه امداد نه وته سچويشن نه واقف دي چې کله دې ګاونډي مسلمان ملک نه هیلپ واړو نو دلته زموږ حالت نورم خرابېږي په قربانه ټپه لګي دا ټریټر دي اوسېږي زموږ ریاست کې دې چا وفادار دا غي نو دی وجه الله تعالی فرمایي و ان استنصروکم وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ أَكَدُوِ تَاسُنَ امداد غوښتو فی الدین د دین باب کې فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اوس که دا غي التا هندوانو سره دنیوي جګړه ده هندوانو سره دنیوي جګړه ده نو دنیوي جګړه خو زموږ ذمہ داری نه ده نه د پاکستان د مسلمان ریاست ذمہ داری ده نه خو هغه سره زیاتې کې حکومت د څه په اساس د دین په اساس څه په اساس چې د دین په اساس ور سره زیاتې وکړو بیا هم شریعت وایي چې ته به اس سټپ ان نه کېږي تبا از خود قدم ناخلی هغه ته انتظار وکړه چې هغه ته غواړي ځکه چې سچويشن نو واقف دي کته دا سټپ نشي هغه ته لامړه کوي خبره ځین کړه بس ای په کیس جوړ کړي دا ټریډرز دي وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اَكَدُوِتَانَ امداد غواړي د دین باب کې فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ نو تاسو باندې لازم دي امداد دا وي تاسو باندې لازم دي امداد دا وی فزیکلی ها یعنی خپل آرمی ورمارش کا څوک خپل آرمی ورمار کا کوي دنه امداد غواړي او الله تعالی فرمایي چې بیا کاغی امداد غوته هر وخت به آرمی نو ورمارش کوي هر وخت به آرمی نه سچويشن ته وګوره کستاو دا غوی په میاس کې سفارتي تعلقات دي سکامن فورم مې نو دغه مسله د مسلمانانو هغه کامن فورم ته اوسه چرته اوسه وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مگر نہ په مقابله د غیر مسلم قوم کې بینکم و بینکم میثاق چې تاسو دا غوې په میاس کې یو ټریټي ده یو بانډ ده تاسو راځي په میاس کې څه ده یو بانډ یو تړون شته او هغه تړون څه ده سفارتي تعلقات مشته څه شي مشته سفارتي تعلقات مشته نو بیا پاکستان داس نه کوي چرته گجرات کې مسلمانانو سره زیاتې شروع شي بس پاکستان مارچ کی آرمی چې ورځي چې گجرات ته ځکه چې خلک چې وایي چې موږ هیلپ وکړي بس پاکستان څو کی وزارت خارجه هغه سفیر راوغاړي څوک راوغاړي امبیسډر راوغاړي امبیسډر ته احتجاجي مراسله ورکړي صحیح چې this is a matter of grave concern for the government and people of Pakistan what the Muslims are facing here in Gujarat, India. صحیح نو کسٹاپ جی تھوڑے رکھا رہا کسٹاپ نشی نو کامن فورم سے کلو میں اجلاس بھی نو کامن فورم فیوچر نے کیا خبر کامن فورم کے ہاں دیکھ یو تنظیم دے آسیان یو تنظیم دے سب آسیان یو کامن فورم دے ڈاکٹر ملکوں نے بکی کی نہیں صحیح دو دری سرور تنظیموں نے جب کی شریک کی نہیں صحیح نو التا کہ دا پاکستان مندوب چلے اغاود رہی the atrocities which are taking place there in Gujarat, India on the basis of religion or on account of deen, that's a matter of grave concern for Pakistani government. I would like to exploit this forum of ASEAN or UNO or as the case may be. صحیح نالتا صحیح بیا د انډیا مندوب چې هغه ذمہ داری وی چې هغه پاسیو جواب ورکړي صحیح ریسپانډ ورکړي چې نام مونږه ان اکاؤنٹ اف دین سزیاته نه کوو داسې چلو شاوه ایکسکیوز دې پېښ کړي صحیح نو دا ګوره بنیادی کنسپټ الله تعالی ورکړي چې سبا کې دا کامن فورم ته وړي ځکه هر وخت جنگونه کول خلک نه کوي
کنه ته په لخوا نو مشابه وایي چې د ټول تراغي د شیخ رضی الله عنه نو دا سفارتي تعلقات نه کنه فرق به الار نه کامن فورم نه ورسره وګوره بس ګوره ما یو خبره یاد ساتم سیف الله خان ته د خدڅنه پیدا کی خبره ذهن کې رااله کامن فورم نه ورسره دا تعلقات کوم دي چې دوانه خایزه دا هڅه کو کوي چې هغه پیدا نه کیږي نو هڅه خبر راپورټینګ پیدا نه کیږي نه خو دا اوس بیا خبره چې پروسس کې به څنګه فرام د ویری بیګینه خو انتهایی سټپ نه کړی کنه هغه شی ته به زمينه مساعده ایته به شی ته بس کې زمينه او مساعده سب یعنی مینز ته حیوان ته وګوره زمون په د سکول په کتاب کې یو قصه و څه شو یو قصه و د یو وړو کې مېجو تاسو مېجو وای لیم وړو کې مېجو هغه بس کله لاندې یو شرمخ راغی شرمخ نه لیوه هغه برو بس کړي صحیح هغه مېشته وی دا سختي وی وبکی وبدره ته خړې کړي سره کړه وی وبدره ته خړې کړي هغه چې ما څنګه خړې کړي تا طرف نه وبما باندې راځي زما وځکه څنګه کته وبسلم څه کوم کته زمينه ورته مساعده ولا وی ته خو یې دوره باندې ارګومنټ اسلام کې ناغوی نه ارګومنټ څنګه کوم حقایق دا توا وی ګوره دا ارګومنټ د پاسه بل ارګومنټ کې ابس یو صحیح او وی خورته لري نو زمينه او مساعده کروا کې که ناروا کې خو څه به ورته زمينه او مساعده ورته الا غلا قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير او صلی الله تعالی فرمایي چې دې کې بچی ټینګ نه کې زمينه او مساعده خاصه فرضی نه خیالي زمينه نه حقایق باندې مبني ځکه الله تعالی تاسو واچ کوي زمانه ته وي تاسو ته واچ کوي مو تا واقعي امبیسډر راوغوت احتجاجي مراسله دی ورکړه او جیو ځلنا درې ځله ورکړه کامن فورم اجلاس ته چرتا سمن کو چیئرمین ته وی چې کامن فورم اجلاس سمن کا ځکه دس میټر اف ګریو کنسرن صحیح اوس دا وجه چې هغه زمونږ کوم صدر یا وزیر اعظم چرته بهر دي ادا چې کامن فورم کې تقریر کوي نو بس کشمیر د وګړي نیولې کنه څه کړي کشمیر د وګړي نیولې وای دا ریاستي دهشتګردي ده سټیټ ټیرریزم ده څه ده سټیټ ټیرریزم سپورټ غواړي کنه څه غواړي سپورټ غواړي چې نه که سبب بل چرته جنگ کیږي نو یعنی مقصد چې ایکسکیوز ور سره چې موږ خو ټول دنیا کې ګرځي ټول خلکو ته وایي چې دا چل کیږي خبره ځین کړه لکه یعنی مقصد چې یعنی دا پریمټیو اٹیک نه دی دا پریمټیو اٹیک یعنی پریمټیو اٹیک باندې کې سبا کې زمينه او مساعده ها والذین کفروا کسان چې کافران دي بعضهم اولیاء بعض دا د یو بل دوستان دي الا تفعلوا صلی الله تعالی وای کداغه کار نه کوي دا کوم چې نړوان دي ذکر کو نړوان دي کوم کار ذکر کو نمبر 1 اوریکا سیف الله خان چې په دا وړاندې آیت کې یو کار دا ذکر کو چې د یو سټیټ سټیزن د یو اسلامي سټیټ سټیزن دا د یو بل پروټیکټر دی دا د یو بل پروټیکټر دی نمبر 1 د غیر مسلم ریاست مسلمان سټیزن دا غیر ضروريات د مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده سبا کې مسلمان ریاست به خوراکونه لګي ها نو موږ ته یعنی تاسو به کارځای شه کوی ما ته به جنرال شه به لګي نه نو دا څنګه کې جنرال شه بروډا په خیل ته برالیږي چې قاضي شه وګړي زمونږ سټیزن دی یا فرید خان وګړي نه کړای شه بروډا په هغه زمونږ کوڅې دی کوم دی دا زمونږ کوڅې استوګن دی یا نثار احمد زمار واره دلته داروالل ته څنګه یو واپس ولې خبر دین کړه نه الله تعالی پیغمبر ته مالکم من ولایت من شی ته دا غیر معاملات ذمہ دار نه دا غیر معاملات ذمہ دار خپل سټیټ دی ځکه تا دا غیر معاملات ذمہ داری واخته دې ته وبسو ویل شي مداخلت سبور ته ولې شي انټرفیرنس سبور شي انټرفیرنس ممکن ده چې په کرځای بابا باندې څوک جوړ کی چې دلته ټیرریزم ډیولپ کړي د پیسې چې راولېږي انصاف احمد دا به ځان څنګه خلاص ګوره خبره ډیره اسانه ځین راځي دیو چې پیغمبر تعالی تعالی مالکم من ولایت من شی تاسو ته مداري نه ده دعا دیمه خبره چې کاغی سره زیاتې د دین په اساس کیږي نو بغیر د هغه د طلب نه بیا هم ستاسو مداري نه ده
چې څو پورې غي طلب نه کړي تر هغه پورې ډیسکس کوم دا خبره ځکه ممکن نه ستاسو د ډیسکشن سره ایته مصیبت دا کشمیر ته یو مصیبت دام جوړ شي صحیح اگر چې هغه یو نه قراردادونه دي خو به تقدیر انډیا والے اوسټرند واخلي صحیح دلته په الته په کشمیر کې چې راغی آرمي حمله وکي او خلک بیزته کی او زنانه مړي کی فلان فلان نو پاکستان کې مظاهره شروع شي څه مظاهره او پروسیشن شروع شي نلته او نارو کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر د مسله جوړیږي پاکستان نه انوالو بیا راځي شوی دا ټریډر دي صحیح خبره ده کې ګوره خدای د انسانانو خالق نه په ټولو فالټ او په ټولو ځبانه پوي چې تاسو څلورمه نقطه چې کله دین په اساس سره زیاتې کیږي او غیر نه هیلپ وغوښته دا غیر مسلم دا مسلمانانو سره په غیر مسلم ریاست کې زیاتې کیږي د دین په اساس او تا نه څه وغوښته هیلپ کومه کې نه وغوښته نو بیا تا باندې کومک لازمي دی خو چې کوم غیر مسلم ریاست سره ستا تعلقات باندې دی ورسره سړي ورسره تړون دی ورسره یعنی کامن فورم دی وی نو التا ډونټ سټپ ان ټو فایټ التا به څه کې سیاسي او اخلاقی امداد وکړي یا سیاسي او اخلاقی جنگ وکړي سره یو د زمون صدر صاحب اوس بلاټول سلور پر اعظمونه کې وګورئ دا غوډه لیټن امریکا نه شروع کړ صحیح نو هر ځای دا وې چې Pakistan will support, see, or will give moral and political support to the freedom fighters in Kashmir. Was that any thing going on? See, look at that interference direct. No, sorry, Pakistan, huh? Yes, morally and politically support. Pakistan is bound to give to the Kashmiri people. See, no, that a common sense of it. والله بما تعملون بصير الله تعالی پاغ عمل چې تاسو کوي واچ کوونکې دی والذین کفروا آکسان چې کفر کړي دي بینک او بعضهم اولیاء بعض دا ټول دیو بل دوستان دي الا تفعلوا او دروان دي آیت موږ سورہ نقطه ویلې سبلا خانه اول نقطه مو ویله اول نقطه سره دا دی یادول خبرې ذکر باندې ریپیټ کوم نه دا سموري کا کنه بیا خو به چاته بیانې نه خلک وایي دا څه وایي چې د اسلامي ریاست استوګن دا د یو بل سپورټران دي په صرف نظر ده دي چې دا پښتانه دي اکه تاجک دي کو ازبک دي خو چې معاملې دین دا نو بیا د یو بل سپورټران دي زما خبر د غیر مسلم ریاست مسلمان سټیزنز دا د بل مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده دا غي معاشي ذمہ داری یا دا د مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده چې هغه د سټیزن نه دي درېمه نقطه که هغه غیر مسلمان سره په غیر مسلم ریاست کې زیاتې کیږي نو مسلمان ریاست به از خود پریمټیو اٹیک نه کوي جسٹ ون پریمپٹیو اٹیک بنا کئی خاموش ہوئی اڑو خبر بنا کئی بالکل سلورما نقطہ کاغی تین ڈیمانڈ کو چې مونږ سره زیاتې کی زمونږ هیلپ وکړي مونږ سره زیاتې کی زمونږ کومک وکړي نو بیا به سیاسي او اخلاقی کومک ورکړي کوم ځای چې هغه ریاست سره باند دی کامن فورم دی نو باند دې کا باند نو کامن فورم تړون کله سفارتي تعلق نه سفیران نه یو ځای بل ځای خو بیا هم کامن فورم کې یو ځای کینی کوم ځای کینی کامن فورم کې آسیان کې یا بل ځای بل ځای الله تعالی و الا تفعلوا کدغه کار نه کوي یعنی دغه آیت چې وړاندې کوم نقطې ذکر کړې کدغه کار نه کوي تکون فتنه فی الارض وفساد کبیر پزما کې به ډېر لوی فتنه او ډېر لوی فساد کوشي یعنی کدغه نقطې موایلې کړې فالو مونږ کړې نو بیا بسې خورو به جنگونه نو دا آیت اصل کې قید در سره لپاره د آیت د سوره نساء لپاره یا فردر ایکسپلینیشن او الیبوریشن دی د سره لپاره د آیت د سوره نساء لپاره
درې بواحث څلورم باعث سوره حج آیت نمبر یو کم سلویخ او سلویخ گاکت اذن للذین یقاتلون اجازت ورکړې شوې ده آکسانو ته چې هغوی سره جنگ کولی شي اجازت ورکړې شوې ده هغه کسانو ته یعنی هغه مسلمانانو ته چې هغوی سره جنگ کولی شي د څه اجازت ورکړې شوې ده جنگ کولو د ریټالیشن د سیلف ډیفنس بأنهم ظلموا پدې وجہ چې دوی سره زیاتې شوې دي وان الله غلا نصرهم لقدیر تاکي سره الله تعالی په امداد دوی یقینا قدرت لرونکي دي او الله تعالی وایي چې دا کوم مسلمانان دي چې زیاتې ورسره شوې دي یا جنگ په امپوز شوې دي الذين دا کسان له خرجوا من ديارهم چې راستې شوې دي د کورونو وطنونو دوی نه بغیر حق بلا وجہ راستې شوې دي بلا وجہ صرف یو وجہ وا الا ان یقولوا ربنا الله صرف د دې وجہ چې دوی عقیده دا و چې زمونږ رب الله دې دا خبره د غیر مسلمو لپاره ناقابل برداشت ده نو د دې عقیده یا د دین په اساس دې سره زیاته وکړو وی وجل زخمیان کړل د خپل وطن نه راوستل نو صلی الله تعالی فرمایي چې دوی ته ما اجازه ورکړې چې you should retaliate to recapture your own property چې خپل جائیداد واپس ریکیپچر کړي واپس یې واخلي نو دا څلورم باعث شو دا څه شو دا څلورم باعث شو اوس د دې مزید تفصیل چې جنگ هر کافر سره نه کیږي نه هر کافر سره جنگ جائز دی لولي هر کافر سره جنگ جائز نه دی چې بچا ته کافر ویني پور مخامخ کېږي او بس مړ وګوي چې ساوا نه خوري ځان غازی کا سورہ ممتحنہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 بس سیف اللہ خانہ کدانو نے تقریر یاد کا نو بس د اسلام خلاف پوری پروپیگنڈے رد کولی شي لا ينهاكم الله عن الذين نمن كيتا صلى الله تعالى عن الذين دعا كافرون سرا د تعلق ساتلنا دعا كافرون سرا دسنا د تعلق ساتلنا لم يقاتلوكم في الدين چې کوم کافرانو تاسو سره جنگ نه کړی د دین په اساس باندې د دین په اساس تاسو سره جنگ نه کړی تاسو سره خدای واسطه دښمنی ولم يخرجوكم من دياركم اني تاسو استلیه من دياركم د وطن او د کورو جایدادو خپلونه نو خدای تاسو نه منع کوي د سنه ان تبروا چې نیکیو کوي دوی سره یعنی معنا دا چې نیکی کوو ور سره دا وایي د داسې کافرانو سره د نیکه کولو نه ما تاسو منع کړی نه د داسې کافرانو سره سکای سره هم ستاسو برادری شته او هغه سره د انسانیت ستاسو سره یو وروري شته کوم وروري ده د انسانیت نو الله تعالی وایي چې ما د داسې کافرانو نه چې هغه نه خو تاسو سره دین په اساس جنگ کړی دی نه د دین په بنیاد تاسو د وطن او جایداد نه استینو ما نه منع کړی چې هغه سره احسان نیکیو کوي وتقسطوا إليهم او الله نه منع کړی د دینا تقسطوا إليهم چې د دې لازمي حصہ ور کوي دوی ته قسط معنا حصہ ډیو شیر قسط معنا څه ډیو شیر چې د دوی ډیو شیر ور کوي دیتا اوس ډیو شیر معنا څه ده د بستا گاونډي وي نو د گاونډګرای یو ډیو شیر دی د گاونډګرای یو ډیو شیر د بستا کلیګ وي کوم ځای په بزنس کې یا په جاب کې یا که ورته شریک وي نو دا یو ډیو شیر دی باید چې د عید پر ورځ باندې تو ورته څه گیفت وريوسي چې زمونږ د اختر ورځ ده
صحیح ا دې تاسو یو ځای کار کوي صحیح دعوت ورته ورکړي چې زموږ په پارټي کې موږ سره شریک شي ځکه چې هغه غیر مسلمان تاسو سره دین په اساس کله زیاتې نه لکړې ته د وطن نه استې ته مړکړې نه خبر ده او تقسطو الى جداغي ډیو شیر نو ډیو شیر معنا چې مختلف یعنی میدانونه دي ګاونډي دي دغه یو ډیو شیر دی ها کلیګ دی دغه یو دی کلاسمیټ دی دغه یو ډیو شیر دی پارټنر دی دغه یو ډیو شیر دی اوس کته سره چا پارټنرشپ کړی پس کې په بزنس کې صحیح استانیت خراب شو اته وای چې کافر دی مال بس غنیمت دی صحیح الله تعالی ولې مال غنیمت دی دا غړ ډیو شیر تابانه لازم دی وجه ما وې ما خیانت کول دنیوي معاملاتو کې خیانت کول یو عام کافر سره بلا وجه دا داسې جرم دی چې خیانت کول پیغمبر سره ځکه په دنیوي معاملاتو کې ټول انسانان برابر دي کنه برابر دنیوي معاملاتو کې د مسلمان کافر فرق نشته شریعت د اجازه مونږ راکړي چې په دنیوي معاملاتو کې مسلمان سره چیټینګ ناروا دی او کافر سره جائز چې څنګه دا ناروا دی او څنګه ناروا دی او دا پکې نشته چې 19 20 فرق ته پکې 19 20 چې دا لهونه 20 دی او 19 دی دا خو افتر افیکټس دي دا افتر افیکټس دی نه دا افتر مثلا نه ده یعنی د مسلمان په حواله باندې ته ځان نه ډیفیم کې خپل دین ډیفیم کې یعنی ته کې خیانت کې غیر مسلم سره هغه د مسلمان ټول دغه څه شي دا مسلمان ټول فراډیان دي نو ته ډیفیم نشوي څه شي ډیفیم شو مسلمان امت ډیفیم شو اسلام ډیفیم شو نو باید چې تفاوت خپل حق نه صحیح اضافي پرې دي دا 5 روپۍ ته سیوا واخله هغه او ثانک یو دای ته یو پینیم ورکې دی لږ ثانک یو وایي صحیح شو په ما دا سودا کول یو خدامانه وخت ولاړه وایټ امریکن و نه چې پیسې ورکول یو پینی ورسره کم و نه اکاونټنټ دی کاونټر باندې ولاړ وته وی I don't have one penny. Should I give you $10 to take that one penny? ناغه داسې خاموش نه مې دی ورته په دینه نو ته I will give it. ماش بارل پورا سرور دلاغي ما thank you وی دیو پنی لپاره صحیح شو او ته دا شی باندې ما بیا څنګه زموږ مزاج بل شي کنه څنګه مې زکه موج مې دا مې په لخوا صحیح تصور ورکړه نه ان الله يحب المقسطين تاکید سره الله تعالی محبت ساتي انصاف کوونکو سره انما خبر دا ينهاكم الله من کیتا سو الله تعالی غن الذين دا هغه خلقو تعلقاتنا دا کافرانو تعلقاتنا قاتلوکم فی الدین چې غیتا سره جنگ کړي د دین اساس باندې واخرجوکم من دیارکم او تاسو یستلې من دیارکم د کورو جایدادو تاسو نه وظاهروا علی اخراجکم عملا تر دیو بل کړي دی علی اخراجکم تاسو راستو باندې الله تعالی وې دغه کافرانو مومنکم دسنه انت ولون چې دای سره تعلقات نساتي و من يتولون چې تعلق سات داس کافرانو سره فولای قوم الظالمون دا کسان ظالمان دي زمون شیخ سے فوډه کلک پښتون ناغه خدای خو مهذبه خبره کوي صحیح او صلی الله وای چې د دین په اساس سره جنگ هم کړی دی د کور امرایسته جایداد له قبضه کړی دی اته بیا ورته زمون تاسو سره دوستی ده نه د اولای قوم الظالمون په پښتو کې ترجمه دی چې دا دلګان دي چې دغه مسلمانان چې نو دا چې مد نظر وساتي نو چې دا مد نظر وساتي نو د قران کریم ټول هغه آیتونه چې لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین منی سي کافران اولیاء منی سي کافران مجوړوي کافران اولیاء او د اولیاء په اگر چې غني معنی دی او کانټیکست ته وګورئ چې کوم کانټیکست کې الله تعالی دا لفظ استعمال کړی دی صحیح او چلو عام کانټیکست چې خلک پروپاګیټ کوي چې ګوره قرآن د کافرانو سره د دوستانه نه منع کول کوي چې دای سره به هیڅ علاقه او تعلق نه ساتي لا تتخذوا الكافرین اولیاء من سي کافران دوستان موږ ورته ملګری لګ وړاندې شه دا آیتونه خلا پرې ده چې دا به سره کنډیشن کې صحیح الله تعالی من دون المؤمنین هغه دوستی چې دا غي ضد په مسلمانانو پریوزي هغه دوستی
چې داغه منفي اثر په چا پریوځي ته مسلمانانو نو خو یقینا ناروا ده پته ولګي نو واپس خپل سبق تلار شي شیخ الخان هم کنسپټ کلیئر شو کنه پیخي کلیئر شو اوس جنگ خو شروع شو په ان وایډبل یا ان ایویټیبل ناقابل اجتناب حالات کې مجبوری و چې د پیش نه تېښته نشته خو چې جنگ شروع شو نو الله تعالی فرمای چې بیان بهادرۍ سره کوا بیا دا جنگ کوا موږ په خپل کې سینه ور کوي بیا څوک بیا سینه ور کړه صحیح بلکې په خپل کې موږ وو چې بیانو دا لنګوټور ته غاړه تاو کا ګیره ورته په خپل کې وځه ګیره ورته خپل کې ونی تعامل کې ما د افغان جهاد وخت کې ما زموږ یو مرګره چې ګیره خپل کې نشي ولې غوړ ته بس ښه راوړل دا دومره شی دی اجناس انداز راځي ورسمنده ادي یاد ده دا زموږ په وطن کې وړا اوس مرده خدای دې وبخي نو هغه داسې یو ګیره و چې هغه داسې نه سره په خوا خو مولانو نو خرولې و نو دا خړېلې ګیره چې بیا پرې دی او ورته وای نه نو دا ډېره غټي نو هغه په داسې په دې ځای پرته و زموږ د کلی یو کاکا هغه مولوی صاحب راغله زموږ کلی ته بیان کوله نو هغه چوکته نه اور داسې ګوري او کاکا ته زمیدار سره نو ما ته مولانا صاحب ما ته مولانا صاحب نو ما هم دا سدي ما څه دا ما غلې شپتا زړه سره ما تار وخت غول خوري نه ما ته سنت پورې مزه کې دینه سنت پورې مزه نه کوم سنت حد څه ده ډېر لالي نو ما ورته ما داسې ورته ما یو موټه نه ډېر لالي هغه خپل ځنه داسې ونه لګیره نه یوه دا سنت شو دام سنت شو یو سنت ورپسې دا شی زړه لاندې یادول شو لاندې څه دي دا کله ساده خلک ډیر لالیانې ښه هغه یې ته خو یو موټی وې دا سنت شو دام سنت شو یو ورپسې یو بل سنت شو دا لاندې دا زموږ ژیرې دي یعنی دا ډېرې ښې نه ستا جوړه اوس ورته اراده خرابه شوې چېرته خرایې خو یې نه دا مسله به راځي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكَدَيْ مَائِلَ شُو لِلسَّلْمِ پیس ٹریٹی تا سلم مانا یعنی جنگ داسې دلیرۍ سره او بهادرۍ سره شروع کړ چې دی صلح ته محتاج شو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكَدَيْ مَائِلَ شُو لِلسَّلْمِ پیس ٹریٹی تا فَجْنَحْ لَهَا نو تو مائل شدا پیس ٹریٹی تا یا سیز فائر ورته وربند سوی ورته وربند اوس ته وای اسنه په دې وربند کې یا د پیس ټریټي په نامه راځي چې خیانت نه کی فراډ راځي نه کی الله تعالی فرمایي اگر چې ډیپند کوي په احوالو باندې لیډران یا جرنیلان میدان کې وسو کی هغه په دې پوي چې کم ځای دا آفر منل پکار دی او کم ځای دا آفر منل نه دی پکار خو الله وای چې ها دا څه نه ده چې تبه انګراس یعنی ټوټل د پیس ټریټي یا د اوربند پیشکش شوی هغه به خامخا مسترد کې نه یو شوډ اپلای یور مایند یو شوډ چې په میدان جنگ کې تاسو جنگي نه تاسو معلوم نه چې کوم خلک بعد اوقات دشمن متعلق دغه زما دشمن خو شبه ده سوې شبه خیانت نه کوي نو ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله اعتمادک الله تعالی باندې انه هو السمیع دا الله تعالی اوریدونکو دی عالم دی و یرید ها کچری دای په دې پیس ریټه کې اراده لري یخدعوک چې دوکو کی تا سره افراد کی تا سره فإن حسبک الله نو تاکي سره کافیت پر الله تعالی هو الذی دعا الله ایدک مؤید کرے تو تائید کرے استا بنصر پیمداد پل و بالمؤمنین اپا جماعت دا مومنانو وعلف بین قلوبین صلی اللہ تعالی وی دا مومنانو طرفنا خدای تعالی دا سپورٹ در کرے چی غی یک جان دو قالب کری دی سنگے کری دی یک جان دو قالب بدنون جدا دی روحونے دس لکہ بالکل یو لکہ جٹولو مسلمانان سے چی یو روح سرائیت کرے دی صرف باڈی جدا دی زیادہ روح جٹولو یو دې داسې وحدت تکي داسې یو والے
فارسی او شاعر ساجی به خبره کړی وې من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی من تو شدم تو من شدی اخو محبوب تو عاشق سره دی حافظ دی چې من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری من تو شدم الطاف دفارا وای زه غواړم چې زه تشوي و تو من شدی او ته زشوي یعنی یک جان دو قالب شي سره یو ځای شي صحیح زمونږ د پښتو یو شاعر صفات ته دا شاعران ډېر چې په تصورات کوي صحیح اگر چې دا شعر د غزاد غونډه ده خو چې او ځای د دل ربا سره شیطان ها تنمین ها یس چې یو ځای د دل ربا سره شیطان هغه د خوا محبت او هغه شهوت داسې وي چې د بدن ټول ژوندې شي کنه صحیح نو وشتان عمر عامل شي وشتان نه هغه وی چې او ځای د دل ربا سره شیطان دشمنان پکې وخت شي د بدن هغه په میاس کې دا حایلو خنه نه من تو شدم تو من شدی من جا شدم چې زه روح شوی او تو تن شدی او ته د روح لپاره بدن شوی چې زه روح شوی هغه دې ته حلول وای صحیح ورته یعنی چې ما ستا بدن کې دنه حلول وکړي خپل محبوب ته وای چې دا څه غواړم چې دا ما ستا بدن کې دنه حلول وکړي تا کس نه گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری وی چې څوک د دینه بعد بیا دا نه وای چې زعل د شی متعالی د شی دواړه یو کېدل پکار نه خبر نه کېږي نو صلی الله تعالی وی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالی جوڑ راوستو تڑن راوستو تالیف تالیف تو جوڑ تڑن تو پمیز دزنو دوئے کی لو انفقت ما فی الارض جمیعا کچرتا خرچ کرے جملہ آگا شیئے چی پزما کرے ٹول ما علفت بین قلوبین تا جوڑ نشرا استے دزنو دوئی میں اس کی ولیکن اللہ علف بیناؤں لیکن اللہ تعالی جوڑ او تلون لا استے دوئی میں اس کی انہو دا اللہ تعالی غزیز قوت والدے حکیم حکمت والدے یا ایوہ النبی او پیغمبر نو صلی اللہ تعالی فرمائی چې دغه مسلمانان چې یک جان دو قالب شوي دي یک جان نو چې داسې قوم در پسې ولاړي چې دغه روح یو شوي دغه فکر یو شوي دغه ایډیالوژي یو شوي نو الته بیا هیڅ یاره نه پکار دا مسله خو هغه جوړیږي چې کوم د خلک به شاته ولاړي خدای فکر یو نه فکر مختلفي نو اني ټایم دا ایکسپیکټ کول شي حتی دا توقع لري چې په یو بل را باندې کی صحیح ستاب ستړو مرګتیاو کی هغه په یو بل راغلاسي دا صحیح کیا ایوہ النبی حسبک اللہ کافر تعالی پارا اللہ تعالی ومن اتبعک من المؤمنین واسوک چتی فالو کرے دا مومنانونا یا ایوہ النبی او پیغمبرا حرد المؤمنین ترغیب ورکا حرد مانا انسپائر کا انسپائر کا مومنان علی القتال د جنگ کولو لپاره نو دالته یو بل مسله دی کا چې تعلق د مسلمان او د غیر مسلم ریاست د دې به اساس جنگ وی امن به عارضی وی په مذهب د امام سره د دې اساس به سي جنگ اساس به جنگ وی امن به سي عارضی به یعنی معنا دا چې د جنگ نه غافل کېږي نه اني ټایم ته ایکسپیکټ کول شي تاسو سره خیانت کوي نو که تیارې دي نه کته سوالو کوي کی وبدن کوي او که تیارې دي نو بیا په تعلق امن والا ټیک رواني تعلق څنګه رواني هغه امن به ټیک دي چې ډیټرنټ در سره وي نو بیا به امن چې ډیټرنټ در سره نه هغه یې د سپلار راته پاکي دلې چې ورشو بنش پیله نو بس خو نیمه غنټه کې دنه به کور تر رسیدلی نو چې کته تر څه نشته صحیح نردی وجه امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ اساس د تعلقات و پمیز د مسلمان اور غیر مسلم ریاست کی بسی جنگ یعنی جنگ بنیاد دے سچے دے جنگ دا پولیٹیکل پوائنٹ دے جنگ سے دے دا بنیاد دے او امن عارضی دے ٹیمپرری دے دا عارضی د سو صدو د پاروں کې دي
د زر کاله لپاره کېږي شي 2000 کاله ممکن نه جنگونه شي خو ته بار وخت ځان الرټ ساتي عمله به ساتي هر وخت ځان تیار ساتي د دې وجه ټول ممالک که چا سره جنگ نه مشته اصلحي اخلي کنه دا څه ملک څه چې هغه فوج نه آرمی نه چې ملک وي خود مختار وي نو څه وکړي آرمی هم ساتي ځان باندې لوګي تیری اصلحي اخلي کنه اخلي دا څنګه د اصلحو کارخانه رواني ټول دنیا کې صحیح ډیره ساتي ځان سره کني څه خو د انسان په مزاج کې د حرص څه ایکسپانشن څه شي ایکسپانشنزم نو ایکسپانشنزم خو بیا توسعه طلبي یا توسعه پسندي توسعه پسندي خو د انسان مزاج کې دی خو چې ورمنډه مکه پارسه نو ولې نه منډه کوي وینا هغه سره کلاشن کوشتا یا هغه سره ټانک شتا یا هغه سره فلانه شتا صحیح شو سترګې سری دي سترګې سری دي یو ګیدړ بل ګیدړ ته وې یو ګیدړ بل ګیدړ ته وې دا ګیدړ لږ زور اور غونډه وی هغه ته یو خر دې نه په دې ځنګل کې یو خر دی تاسو سره دی کوم راواچو او مړ مو کو نو اسنه پتی کو به ماړو هغه ورته څنګه چل وکړ ورته څنګه چل ورته یې دا ما اورې دې د زمری چې وي د چې په یو حیوان ورخلاصيږي نو د سترګې سری شي بل کوم ځای راشي سترګې سری شي چې سترګې سری شي ورمنډه کی ته ورمنډه کی نو کار ته ورمخه راشي نو بس یو درس سره راخلاص کیو بس مزه کوي واخلي نو ورته تاسو مقصد دی وی زبم ورته سترګې سری کوم خطبه را سره صحیح نو چې دې سو خو وینو نو زبدا زور کوم ورپسې خطابه ځنی ولم چې نه نه مکه ازما سترګو ته ګوره خو چې سر وخت سترګې سری شي بیا ما ته چې ما ورته سترګې سری دي نو دوی ورغلل او ورته واقعي تاسو غټه واخی صحیح نو دوی ورزم په نه دا کار باندې دوی نو ورلم په نه او نه دا کار باندې کې دوه درې لري چې زور وکړو ورې کې نو ورته ورزم په ما سترګې سری نو بس چې ورغه خر باندې او اته له وخت دوه وخت چې دکړې ویو په دې خوري کنه داسې یو څلور شپږ زله واوړې نو درا ټوک په خپل مرګ راغې پاغي راځي په دې سترګې مې سری نه تاسو وی چې سری دي نردن بغير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن لمن لم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وثم تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ